ظلم اور د والدینو ولا نافرمانی دا دسی و گناه دی سدی ولا سزا الله تعالی دنیا کې دغه کست ورګي. مونږه او تاسو قرآن مجید رواخلو، تاریخ رواخلو، احادیث مبارکه رواخلو. دغه ځمکې په مخ باندې ټولو نه اول ظالم هغه قابیل تیر شوی دی. چې دغه قابیل خپل سکا ورور حابیل هغه قتل کړلو، ظلم سره قتل کړلو. نو بیا د قابیل انجام څه شو؟ چې دا داسې لیوانی شو چې دا به غرونو کې ګرځېدلو، کله به په یو کمر لګېدلی، کله به بل کمر لګېدلی. غرض دا چې بالکل دماغو یې کار پرېږدولی و چې یو کمر نه را پرېوتو اور مردار شو. اور بیا حدیثو مبارکاو کې راځي د قتل بنیاد دغه قابیل یخی دی. نو تر قیامته پورې څومره قتلونه څه کېږي هغه کې به د یوه حصه جرم هغه به د قابیل په برخې کې لیکلی شي. همدارنګې ځمکې په مخ باندې یو ظالم نمرود تیر شوی دی. چې دغه نمرود دومره ظالم و، د خدایي دعوا یې کړې وه چې چا ورته څه تمنا راوړلی، څه حاجت یې ورته راوړلی، نو اول به یې دغه نمرود ته سجده لګوله اور بیا به دوی ورته هغه حاجت پوره کول. خو دې ظالم د وخت پیغمبر باندې د الله خلیل پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام باندې ظلم وکړلو اور اور ته گزار کړلو. الله تعالی د ابراهیم علیه السلام حفاظت وکړو او دغه نمرود ته داسې یوه عجیبه سزا ورکا، عبرتناکه سزا یې ورته ورکا چې یو ګوډ میاسی هغه د دې په پیزې باندې ناوتلو دماغو ته، اور بیا دغه میاسی به دې دماغو کې بنګیده ګرځیده به او دې ته به ورسره ډېر تکلیف و. نو امقه خلک څه اول به یې دې ته سجده لګوله، نو بیا الله تعالی ورته داسې سزا ورکا چې یو چپل به ورسره پروت و، څه کم کس راتلی اور هغه څه حاجت وی، نو اول به دغه چپل راخسته، دغه نمرود به په دې سار وهل اور بیا به دوی ورته حاجت پوره کول. آخر دا څه انداسې ذلت او رسوایي کې دا مردار شو. همدارنګې یو ظالم فرعون تیر شوی دی چې دې بني اسرائیلو کې 100,000 مشومان هغه ذبح کړلو. الله تعالی بیا د هغه ولا انجام څرنګه کړلو چې سارا د ټولو لښکرو ټولو فوجونو دریاب کې سمندر کې الله تعالی غرق کړلو. اور بیا د هغه ولا جسم د هغه ولا باډي الله تعالی هغه سلامت وساتله. فالیوم ننجیک ببدنک، او نن هم هغه د مصر په عجایبګر کې هغه باډي پراته دی چې مونږ او تاسو ورنه عبرت اخیستلی شو چې دا هغه فرعون دی چې دې د خدایي ولا دعوا کړې وه او نن یې انجام څه شولو. همدارنګې یو ظالم قارون تیر شوی دی. قارون د هغه بدبخته ظالم و چې د وخت پیغمبر حضرت موسی علیه السلام باندې د زنا ولا تهمت ولګول اور یوه ډمه ښځه رنډي ښځه یې تیاره کړله بدکرداره چې ته به غټې مجمع کې چې کله موسی علیه السلام خلکو ته تبلیغ کوي، بیان کوي، نو ته به راپاڅې او ته به دا خبره وکړې چې ما سره موسی علیه السلام نعوذ بالله زنا کړې دی. چې کله دغه ښځه پاره تلله نو موسی علیه السلام خو ډېر حیرانه او ډېر غصه شو چې یاره دغه زنانه خو ما باندې د زنا ولا الزام ولګول. خو چې کله موسی علیه السلام دغه زنانه ته د خدایي واسطه ورکړله چې ته په خدای باندې قسم وکړه چې ته به اوس رښتیا یې، الله تعالی هغه ته د رښتیاو د ګویایي توفیق ورکړلو اور هغه ټول حال را څرګند کو چې ما ته قارون دومره پیسې راکړې وې چې زه په حضرت موسی علیه السلام باندې الزام ولګوم. نو هغه د بعد الله تعالی قارون څرنګه هلاک کو. قرآن مجید آیتونه دي وخسفنا به وبداره الارض، چې الله تعالی دغه قارون ځمکې کې ننه بستلو او دا ډیر مالداره سړی او ډیر زیات مالداره سرمایه‌دار او سره د ټولو خزانو سره د خپل محله الله تعالی ځمکې کې د ننه نابستلو. همدارنګې دغه ظالمانو کې ابو جهل، عتبه، شیبه دغه ظالمان تیر شوي دي چې پیغمبر علیه السلام باندې انتها درجې ظلمونه یې کړي دي. اور بدر میدان کې بیا تاسو وګورو چې دا ټول غټ غټ سرداران
د څرنګه مردار پرتو او څرنګه الله تعالی هلاکو او د دوی انجام دسه شو چې بدر میدان کې یو شاړ کوی دی صحابه کرامو د دوی ول الله شونه راواغستلو هغه کوی ته گزار کړلو غړ غړ سردارانو خو ظالمانو الله د ظلم بدله دنیا کې ورته ورکړل اندرنګ یو ظالم ابو لهب تیر شوی دی دغه ابو لهب د خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترو خو انتهایی ظالمو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترو خو دومره دشمنی و ورسره چې نور دشمنانی چټ پرېږدولیو هر وخت زیاړي زورل بدنی تکلیف خو الله تعالی دې باندې داسې عذاب راوسته چې دې ته یو داسې بیماری ولګېدله چې بدن نه بسخا بدبویي تلله اور بدن به داسې درد کولو چې کوکې تلالې به وهلې آخر هغه بچي بدبویي نه دغه فریادونو کوکو تلالو نه تنګ شولو مکې مکرمې نه بهر د دوی ولا یو ځای نو هلته یې بند کړلو دروازې ورپسې بند کړلې چې بس دغه کوکې تلالې مونږ نه اورو او دغه بدبویي مونږ ته نه رسي آخر هغه دومره تنګ شو چې دروازې ماتې کړلې بهر څه کله راووتلو نو کشکیږي کله بچي اور کوکې تلالې وهي خلک ورته حیران دي چې د مکې مکرمې دغه مین زیتا لکه چوک ورته ویا چې هلته راورسېدل نو د هلته مردار شو بچا اوچتول نه خپلو زمنو هم نه اوچتول هیڅوک ورته نه نږدې کېدلو چې بیا زمنو ته خلکو پې غور وکړو چې یاره تاسو دومره نشو کولی چې خپل پلار هغه قبر کې خاښ کو نو قبر کې خخون چرته و د دومره بدبوداره نو هغه حبشي غلامانو ته پیسې ورکړلې هغه بیا راسیانو پورې دا وتړل او ځنګل کې یو کندی ورته وکنله هغه ته گزار کو اندرنګ دغه ابو لهب ولا خزه ام جمیل دام ډیره ظالمه وا صدیب خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیفونه رسولو روایتو کې راځي چې ځنګل نه بدی ازغنې راوړلې اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په کمی لارې باندې تلې هغه ازغنې بي اچولې او یو ځلې چې کله دغه سوره لهب نازل شو نو دا راغله اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد حرام کې دی نو ډیره بد ردی ویلې نو د دې ولا انجام څه شولو چې دا ډیره حریصه خزه وا چې ځنګل ته لاړه دی اور حجینا دغه زغوله دغه لرغوله ټومبه په سر کړه دی او دغه د کجوري هغه پانو نه بر رسی جوړیدله نو هغه رسی جوړه کړي و چې کومه رسی به زیاته شوله نو دی دا طریقه و چې د سی ورمیګه کې د سی بیرتاو کړله نو یې د دې کې یوې فرشته هغه دغه زنا دغه ام جمیل ته یو سوک ور کړی دی صدای کمر نه غورځولې دی نو الته غرنه د کړډیږي چې زمکه تر ورسېدله اور مردار شوله اندرنګ یو ظالم د دوی ولسوي او طیبه تیر شوی دی څکله دغه سورته مبارکه سوره لهب نازل شو چونکه دې کې د ابو لهب ته بددعا شوی دی او د ام جمیل د دې خځې ولا تذکرہ دی نو ابو لهب د ډیر غصه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ول تویلونه وی هغه د ابو لهب د زمنو په نکاح وی یعنی نکاحونه شی خو رخصتی نه وشوي ابو لهب راغلو کور ته دغه بچیو ته یې چې شابت پیغمبر علیه السلام دغه محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه لونی شابس طلاق کومنده ورتلار شو نو دغه دواړه راغلو دي کې دغه عتبه خو صرف بس طلاق واچولو نور څه و نکړلو خو دغه عتبه نور هم سپکاوي وکړلو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طرف باندې تو کې هم واچولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی باندې ډیر زیات خفا شو یو خود لونو ولا طلاق اور بیا دومره بی ادبی نو پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړه چې اللهم سلط علیه کلبا من کلابک یا الله دغه ظالم باندې د خپل سپونه یو سپې مسلط کی او مکه ورځو کې چې کله یې دا کور ته راغلو نو ابو لهب ورنه پوښتنه کوي چې څه مو وکړلو نو دو ورته دغه قصه تېره کړه اور بیا ورته یې چې یاره ماته خو پیغمبر علیه السلام خیرې هم وکړي په دعا وکړه او ابو لهب خو ویرېدل ځکه هغو دا یقین و چې دا پیغمبر دی خو ضد اور عناد راخستلي و ایمان یې ورباندې نه راوړل نو ورته یې چې هلکه دې بددعا نه ځان ساته دا به تا باندې لګېږي نو دا شام په سفر باندې یو ورځ روان شو نږدې ورځو کې نو یو ځای کې ځنګل کې دو سټاپ وکړلو پیدل سفر به وي په اوښانو باندې نو میاشتو سفر به و شپې شپې به راتللې لارې کې نو دوی به ډېر احتیاط کول ابو لهب هم دغه قافلې ولا ورته ویلي وو چې ګوره دوی په بارې کې پیغمبر علیه السلام د بددعا کړې دی د دې ولا به ډېر خیال ساتو نو دوی دغه چاپېره ټول ملګري اوده شوي دي او بیا د ټولو سامانونه یې راخستلي دي دا سامانونو د پاسه یې څملول
اچولې دی چې دغه چرته ځنګلي یو سپی زمری را نشي چې دا اونه خوري، خو د ځنګل د سپیو نه یو سپی راغلو، هغه مقابله بیا څوک کولی شي؟ چې کله هغه راغلو نو دغه ټول خلک بویایي بویایي بویایي، چې کله دغه عتیبه ته رسېدلی دی پیژندلی دی نو دی رټینګ کړی دی اور مرداری کړی ټوکړي ټوکړي کړی دی. اندرنګې دغه ظالمانو کې یو ظالم امیہ بن خلف تیر شوی دی چې دی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ باندې ډیر زیات ظلمونه کړي دي، دومره ظلمونه چې بس مونږ او تاسو صرف په خولې به بیان کو، هغه تصور نشو کولی. خو چې کله بدر میدان ته چې راغلو نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ څه وکتلو چې الا امیہ بن خلف، نو څو صحابه کرام ته ویلو چې الا امیہ هغه دی، نو صحابه کرام ورپسې شو او دی بدبخته دایلو چې زب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دې ته دایلو چې تب زما د الله سمړېږي، او دی دا کوشش و چې زه ټولو نه پهله نبی علیه السلام ته ځان ورسوم چې زه نبی علیه الصلاۃ والسلام نعوذ بالله هغه شهید کم چې زه خپل مرګ نه باز شم، خو د خپل ازل پسې روانو. نو غرض دا صحابه کرامو چې کله دا مردار کو دغه نورو بډیانې هم وي، خو دغه د دی ولا باډي دی باندې الله تعالی داسې یو عذاب راوسته چې هغه میرسترګې ته چې چونکې دو ولا بډیانې پرتې وي د دی ولا دغه جسم دا بالکل داسې پړسېدلی و، او چې کله صحابه کرامو دا رخکلو هغه کوی ته اچولو نو د دی ولا بدن چې کله رخکلی نو دی به ټوټي ټوټي کېدل، چې لاس نه یې رجګولی لاس به یې بیله شو، خپې نه یې رجګولی خپا به یې بیله شوله، سر نه یې رجګولی سر یې بیله شو، ټول ټوکړي ټوکړي شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې اندغه ځای کې ورته کنده وکړه نو دا بدبخته اندغه کندې کې خاښ کو. نو دا د ظالمانو انجام. اندرنګې یو ظالم تیر شوی دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قاتلان چې هغو ظلمونه کړي، تاریخ کتابونه لیکي چې هر یو ظالم نه الله تعالی داسې انتقام واخیستلو. یو بزرگ فرمایي چې بیت الله شریف طواف مکول، یو سړی مو ولیدل په خپو باندې شال اور طواف کوي او دا یې چې یا الله ما وبخه، او بیا یې چې یا الله ما ته پته دي ته ما بخې نه. چې ما ورته ویلو چې بدبخته د څه یې ما وبخې او بیا یې چې ما به بخې نه، نو هغه ورته یې چې زه هغه بدبخته خلکو کې یم چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چا شهید کړی دی، اور ما ته دا بدعا وکړله چې الله تعالی د پخپیو لسونو باندې شل کا اور الله تعالی دا بخنه وما کا. اندرنګ یو بدبخته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ قاتل په باره کې رسی چې هغه پسترګو باندې ډون وو، پخپو لسونو باندې شال وو، اور دا ویلو چې هی دوزخ کی آگ اے د جهنم اورا زه د اوس وزولم. نو چاونه تاسو کو چې اور چرته دی هغه زه هغه بدبخته یم چې ما د حضرت نائله رضی الله تعالی عنها د عثمان رضی الله عنه بیبي چې کله هغه ته ما هغه ګوتې کاټ کړلې نو یې ما ته عثمان رضی الله تعالی عنہ د خیرې وکړلې چې الله تعالی د تا پخپو لسونو باندې شال کی اور الله تعالی د تا اوس وزي چې زه نه هغه اور محسوسوم چې زه سیزم. اندرنګ یو ظالم د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې کربلا میدان کې هغه ډیر سخت تګی دی اور اوبه یې راواخیستلې هغه ګړي یا جام کې، نو چې کله دغه اوبه خولې ته وړي نو دغه ظالم هلته نه د تیر ولا ګزار وکړو او دغه جام یې وویشتل اوبه یې ورنه تالې کې. چې کله تکلیف سره هغه بیا اوبه راواخیستلې دغه ظالم بیا د تیر ګزار وکړو دغه اوبه یې ورنه تویې کړلې. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دې ته بددعا وکړله چې الله تعالی د تا چرته هم د تا ولا تند ماته ما کی، الله تعالی د پتند حالات کې مړکا. نو روایاتو کې رچی تاریخ کتابونه لیکي چې دغه ظالم باندې الله تعالی ان دغه عذاب راوستو چې دیو چرته هم تند نه متی دلا او به بسخله اسخله اخر څه کله د مرګ ولا ټیم یو دغه جبې د سپی په شانته بهر راوتلی و اور یلو چې ماته وبرکاو نو پالټیانو او به وسخله چې دغه خېټې دومره را وپړسیدله د خېټې چاو د شوله اور مردار شو اور خټه بدبوئی ورنه روانه شو. نو دا د ظالمانو انجام. اندرنګ سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی دی جلیل القدر صحابی دی. نو دی باندې یوې ښځې دروغ او الزام ولګول هغه مروان سیاره دی مان زمکه قبضه کړی دی.
څکله هغه سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ عدالت تر وختل ورته چې تپلن کی زنانه زمکه قبضه کړی دی هغه ورته چې زب څرنګ زمکه قبضه کوم ظلمن زغه د پیغمبر علی السلام صحابیم پیغمبر علی السلام نه ما په دې خپل غوګونو اوریدلې دي چې من اخذ شبرا من الارض چې چا یو ټوکړه د زمکه چانه ظلمن قبض کړله یطوقه من 7 ارضین الله تعالی به د ووز مکو دغه ټوکړه د دې په غاړه کې توک اچي نو هغه یقین راغلو چې دا صحابي د دروغ دي دا نو صحابي را خوشی کړلو او دغه صحابي بیا د خځې ته په دعا وکړله چې الله د پسترګو باندې وړاندې کا او الله د اندغه زمکه کې خاخه کا چې یو څو ورځو کې هغه سترګو نظر مکمل ختم شولو او دغه زمکه کې یو کوی وو چې د زمکه کې تیریدله هغه کوی کې پریوتله وارثانو هغه کوی نه هم راوچته نکړله خاورې ور باندې واړولې هغه کې دفن کړله دا د ظالمانو انجام اندرنګ سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی دی باندې یو ظالم الزام لګول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ورته چې د مون سنت مطابق نه کوي نو څکله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دینه پوښتنه وکړه نو دی ویلو چې جیزه خو اول 2 رکعات وګد کوم 2 رکعات بیا لاند کوم او ما خو پیغمبر علی السلام صحابیت اختیار کړي پیغمبر علی السلام پسې منځونه کړي غرض دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو سړی واستول چې د ټولي کوفه کې پوښتنه وکړه چې دی باندې چا څه شکایت شته او که نشته نو هغه نماینده راغلو دغه معلومات کوي هر چا د حضرت سعد رضی الله عنه صفت بیانول او څکله یو مسجد ته لاړو نو الته کې یو بدبخته حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ باندې 3 الزامات ولګول چې دا د یو سړی دی چې دا د انصاف فیصله نه کوي او دا دسی یو سړی دی چې د جهاد ته پخپل باندې نزي او دا دسی یو سړی دی چې کله مسلمانانو کې مال تقسیمي نو برابر نه تقسیمي نو حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ډیر سړو ودردیدل او دې ته 3 خیره وکړلې یو خیره ورته وکړه الله د عمر ستر کا اور بلا خیرای ورته وکړه الله د په فتنو کې مبتلا کا او دریمه خیرای ورته وکړه الله تعالی در باندې فقیر ولا لوګه در باندې راولا او دی ولا عمر ډیر وګدو دومره پوری وګدو چې دې د سترګو دغه پس دی مخ باندې به پراته وي سترګو به نظر کار نه کول څه کله ست کته نو دا به د سیوچته کې له خلکو ته بیا سترګې غړولې او دغه بدن دا ټول خوګیدو او ټوله چمړه هغه ورسته شوی و او دویمه خیره د سي قبول شوله چې دی باندې دومره فقر او فقیر راغله چې دی بیا خلکو ته لسونه وګدولو د روټه د راک په دینه لګیدو مخ کې به ډیر مالدار او دریمه خیره ته فتنو کې مبتلا کا باوجود د دې چې دی بسترګو نظر هم کار نه کول انتهایی بوډاو خو دی باوجود چې کله لارې کې आवाज زنانا تیریدلې چې پته ورته ولګیدل زنانا دي نو هغه سره به شرارت کول یو الک تیریدل هغه سره به شرارت کول او بده د غسپکه خبري به کولې چې هغه د واجنه ټولو بسپکه سپوره او ټولو به د ذلیلول نو درې وړه بد دعاګانې قبول شول نو ظلم دا ډیر یو دسه یو جرم دی چې دنیا کې الله تعالی ته بد دی ول سزا درکې اندرنګ دغه قریب مکافات عمل یو کتاب دی هغه کې یو واقعیا نقل کړي دی چې یو ماشومه وا تقریبا د او اتو کالو ګونګي وا او په وګونو باندې کاڼا وا او پلاری زمیندارو نو هغه ته به د روټه موټه وړله نو یې لاري کې 2 کسانو بدمعشانو هغه رونی ولا او هغه سره جبرن زنا وکړله هغه عزت خراب کو نو هغه کور ته لاړه په ژړا نو یې ته الله تعالی د سزا ورکړله څکله دوی ودونه وکړلو او دواړو ته الله تعالی یو تدری لونی یې ورکړلې هغه 3 وړه لونی پسترګو باندې وړاندې په وګونو باندې کانې په ژبه باندې ګونګي او یو تدویلونه الله تعالی هغه هم اندقه شانتي معذوري پیدا وکړل نو دې د واجب نه ظلم نمونګه او تاسو ځان باج کو نن سبا ظلم هغه ډیر عام دی هر یو سړی چې هغه کمی شوبې کې دی هغه ظلم کې مبتلا دی تاسو وګورئ دغه عدالتونو تلار شو عدالتونو کې وکیل به ځان ته ظلم کوي دغه غریب سره اندرنګ ججانو طرف نه بیل ظلم دی چې یو غریب بلار شي خپل حق حاصلولو د پاره نو هغه به د دومره ذلیل کې دومره بیتوانی کې چې اخر دا به ورته توبه او باسي چې ما خپل حق نه توبه دي خو تاسو م پرېږدو نو دغه ظلم اندرنګ دغه تاڼو تلار شه تاڼو ولا دغه کوم ظلم کوي الکه دغه
تھانا دغه پولیس محکمه دا خو د عوامو حفاظت لپاره جوړه دی، د مظلومانو مرستې لپاره جوړه دی چې یو مظلوم باندې چوک ظلم کوي تی حفاظت وکا تی ظلم نه خلاص کا. خو دغه تاڼو ته چې یو غریب لاړ شي اول ډیمانډ د هغو وله پیسو وي چې موږ ته به دومره پیسې راکړي. نو دغه ظلم تاڼو کې اندرنګ هسپتالونو ته لاشه ډاکټرانو نه خو غټ ظالمان به ته ورنه ګورې. ښه خلک هم پکې شته خو اکثریت ورکې ظالمان دي او دومره ظالمان دي قسم په خدای ما په نظر کې خو دغه ظالم ډاکټر د هغه قاتل نه غټ ظالم دی، غټ بدبخته دی چې کم قاتل خپل دشمن مړ کی او بیا د هغه وله مصلاح وکي. ځکه چې د سپینو کپړو کې ناست دی، تا ته یو غریب یو بیمار سړی درغلو په تا باندې اعتماد وکړلو او دغه ډاکټر به څه دپاره ناست وي چې دا زه څرنګې ولوټم، دې ته زه هغه دوایانې لیکم چې کومو دوایانو کې زما کمیشنې وي، دې ته به زه هغه ټیسټونه لیکم لیپلی ټیسټونه چې هېڅ ضرورت پې نه وي خو خپلو پیسو دپاره هغه کمیشنو دپاره دې ته به ناروا ټیسټونه ولیکي، همدارنګې ناروا ایکسرې به ورته ولیکي چې هېڅ ضرورت به نه وي خو صرف به د خپلې پیسې پوره کوي. او بیا دوایانې هغه دوایانې چې کومو دوایانو کې د دې کمیشنې وي قیمتي دوایانې چې دا غریب داسې بیماران به تاسو ته هم معلومي مونږ ته هم معلومه دي چې هغه د کور وله شیزونه خرڅ کړي دي، چا به چرګې خرڅې کړي وي، چا به ګډه وزه خرڅه کړي وي، چا به د کور وله څه بل شی خرڅ کړي وي، چا به سونا خرڅه کړي وي، چا به خلکو نه پیسې قرض کړي وي، هغه سره بیګاڼې کې څه شی ایښی وي. او دغه غریب بیمار چې کله دغه ډاکټر څخه راشي نو هغه ډاکټر سپینو کپړو کې دې باندې دغه ظلم وکړي. اور بیا اپریشن ناروا اپریشن او دسې ډیره اسماعیل خان ته مونږ یو ځلې کهي شیخ صاحب رحمت الله علیه سره لاړو نو دسې یوه عجیبه قصه مو واورېده چې هغه یوې زنانې هغه یوه ورځ پیله یو بچی پیدا شوی وي نو بیا دغه اپریشن باندې څه پیدا شو نو دغه زنانه څه کله هوش کې راغله نو څه وایي که تو ما اپریشن شوی دی ورته څه ما څرنګه اپریشن شوی دی غي څه بچی د په اپریشن باندې وشو کنه نو ورته څه نو ما خو بچی په خپل باندې پیدا شوی دی خدای څه کله مو بچی پیدا شو هغه د بعد بیا زه نه یم پوهه بس بیا زه نشه شوی نو دغه ظالمانو ډاکټرانو خپل فیس د پاره هغه زنانه وڅیرله بچی اندسې پیدا و پیسو د پاره دغه زنانه سره دغه ظلم وکړلو اندرنګي کوم ظلم به د دوه ولایات کو دغه پېښور هسپتالونه څه سړی به ورسره مړ شي هغه آی سی یو وارډ کې به پروت وي ورته وی چې شابه دومره پیسې جمع کا او بیا څه کله وای ګوري هغه به یو ورځ پهله مړ شوی وي دوی ورځې پهله به مړ شوی وي او دغه ډاکټران چې د بیوسه هم نه دي چې یاره دو وس نشته او غریبان د لوږې باندې مړېږي کروڑپتیان اربپتیان دي آخر ظالمانو تاسو دومره ظلم ولې کو دلته به یو غریب سړی وړوکی ماشوم ډاکټر ته بوزي اور هغه ډاکټر به ورته 200 روپیو دوايي ولیکي او دلته خو دغه ماشومانو ډاکټران دی الله د دوی ته هدایت وکي چې یو وړوکی ماشوم یې هغه دوره ونه خېټه دی هغه ته به د اوه قسمه دوايانې ولیکي نو دا د دې کومه کلتوب دی د دې هوښیارتیا دی خو د دې دپاره چې هلته نه ورته پیسې میلویږي او دغه ډاکټر صاحب بیا دغه پیسې راواخلي بیا به د عمرې ته روان وي دا به بیا حج ته روان وي اوله ډاکټر صاحب هر کال حج کوي ډاکټر صاحب هر کال عمره کوي دغه ډاکټر صاحب بیا جمعه درته جوړ کړي دغه ډاکټر صاحب بیا خیرتونه کوي ډاکټر صاحب د خیرتونه میرتونه ما کوه حجونه عمرې ته ما څه دغه غریبانو سره دغه ظلم ما کوه دا غریبان څه مجبوریانو کې تا ته درغلي دي په تا باندې اعتماد کړی دی او ته دې سره داسې ناروا ظلم کوي او دغه پیسې به ته په کار هم نه رسي نن سبا مونږ خلک کثرت پسې لګېدلي پیسې ډېرې شي خو هلکه پیسو کې برکت غواړه دغه ډاکټران دي چې دو بچي وګوري نافرمانه څه کم ښه ډاکټران پکې شته خو کم ظالمان دي ښځې نافرمانه او همدارنګې بیا بدکرداره شي د دې په ښې باندې نه رسي قسمه آفتونو کې دا مبتلا شي خو آخر ظالمانو لغونې الله طرف ته متوجه شو تاسو د کم خیرتونه حجونه عمرې کو د اندقه غریب باندې لغونې رحم وکړه دغه غریب باندې لغونې مهرباني وکړه داسې بیماران به وي چې هغه غریب به د تکلیف د واجې نه مړېږي خو یرې نه به ډاکټر ته نشي تللی ځکه چې ډاکټر ته لاړ شي بیا د 100 روپیو خرچا وي نو هغه باندې لاس 15,000 خرچا راولي نو دغه ظلم اندرنګې هر یو سړی دغه خپل غریبان کې وګوري دغه ظلم نه د خپل ځان باج کی هغه خاوند دی ښځې باندې د ظلم ما کوي هغه پلار دی بچي باندې د ظلم ما کوي هغه بچی دی بوډا پلار باندې د ظلم ما کوي ګاونډي دی ګاونډي باندې د ظلم ما کوي اندرنګې هغه ته الله تعالی څه
وردی ورکړي دي څه عہدای ورته ورکړي دي نو هغه د خپل اختیارات غلط ما استعمالي. دغه پرویز مشرف مونږ ته ژوندۍ ثبوت دی چې هغه څومره غټه عہده ور سره څومره بدمعشي و دغه کوتک پی راواخست څومره هغه اکړ کړ هغه روانو او شاب ور سره خبره نشو کوله. خدا دې الله تعالی څنګه ذلت سره مار ور کو څنګه بیماری کې مبتلا شو چې هغه بیماری زرګاو کسانو کې چرته یو کس تلاګي او مرګ هم ورته بیا نه راتللو. نو دغه عہدې نه ناجایزه فایده او چتول نه دی پکار. چاته الله تعالی الهکی کې لغونه وس توفیق ورکړي مال او دولت ورته ورکړي هغه غریبانو باندې ظلم کوي یا یو دکان دی ورسره نوکران دي هغه باندې ظلم کوي. یعنی هر یو ځای کې ځان ظلم نه بچ کوا الله نه یره اختیار کا او دغه استهزاء ځان سره پیدا وکا چې یو ورځ برسي الله مختبه ودارم الله به مانه پوښتنه کوي. الله مل توفیق نصیب.